السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به سود صحت جامع بم په تن باندې محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو هدایت کول او نه کول د الله تعالی د قدرت سره شای ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې به کله کفار ته دعوت کاوه هغه به ایمان نه راوړي او انکار به کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ډیر پریشان نو الله تعالی ورته فرمایل ای یا رسول الله ته م پریشان کیږه دغه ستا په خبرو باندې زه ډیرو ته هدایت کوم او ډیر په دغه باندې ګمراه کوم او نن چې الله تعالی او ګل شاهد ته هدایت کړی دی او د خپل د حبیب زیارت لپاره را بللی ده او د خپل کور و طرف ته را بللی د ګل شاهد ته چې الله تعالی هدایت وکړي مخکې ډیر بیلاري اوس الله تعالی هدایت ورته کړی دی الله تعالی دی پر دغه هدایت باندې پر دغه توبه باندې دائم او مستقیم ولري الله تعالی دی د ټول امت لپاره د ټول انسانیت لپاره د هدایت نمونه وګرځي محترم یو ځل جبرائیل علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په خدمت کې حاضر شو او عرض وکړي چې یا رسول الله الله تعالی سلام وایي چې کوم ستایو امتی د یو کال د مرګ سمخ کې توبه وکړي زه به هغه توبه کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي ای جبرائیل دغه یو کال ډیر زیات ازما امت په غفلت کې پروت دی ازما امت په دې کې غفلت کوي نو جبرائیل علیه السلام واپس لاړی او کله چې بیا رالی او بیا ورکړي چې د الله رسوله الله تعالی فرمایي چې و میاشتې مخکې ستا امتي د مرګ مخکې توبه وکړي زه به د هغه توبه قبلوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي ای جبرائیل دغه یوه میاشت هم زیاته ده او زما امت غفلت کوي بیا جبرائیل علیه السلام لاړی د الله تعالی په بارګاه کې عرض وکړي کله چې دغه سمابات کې واپس رالی نو جبرائیل علیه السلام مبارک فرمایل ای د الله رسوله الله تعالی فرمایي کوم ستایو امتی چې یوه هفته د مرګ سمخ کې توبه وکړي ما ته تایب سي پر ګناهو باندې پښیمانه سي زه به د هغه توبه قبلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي ای جبرائیل دغه یوه هفته هم زیاته ده زما امت غفلت کوي زما امت په غفلت کې پروت دی بیا جبرائیل علیه السلام لاړی د الله تعالی په بارګاه کې عرض وکړي کله چې واپس رالی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي یا رسول الله الله تعالی فرمایي چې کوم ستا امتی یوه ورځ د مرګ سمخ کې توبه وکړي زه به د هغه توبه قبلوم زه به هغه ته بخښنه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ای جبرائیل امینه دغه یوه ورځ هم ډیره زیاته ده زما امت غفلت کوي نو کله چې دا خبره جبرائیل علیه السلام ته رسول الله اسلام بارک وکړه د جبرائیل علیه السلام لاړی د الله تعالی په بارګاه کې عرض وکړي نو الله تعالی چې کله جبرائیل علیه السلام واپس راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک په خدمت کې حاضر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت او عرض و فرمایي چې د الله رسول الله تعالی فرمایي کوم ستایو امتی چې د مرګ څخه یو غړی مخکې ماته تایب شي پښیمانه شي پر ګناه باندې زه به هغه ګناه ور معاف کوم زه به هغه ګناهونه بلکې په نیکۍ باندې وربدل رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي ای جبرائیل زما امت غافل دی او دغه یو غړی هم زیات دی نو بیا جبرائیل علیه السلام لاړی د الله تعالی بارګاه کې ورته نو کله چې دغه د طرفه واپس راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته فرمایي چې د الله رسول الله تعالی پر تا باندې سلام وایي کوم ستا امتی چې ټول زندگی په ګناهونو کې تیره کړي او ټول ژوند ګناهونه کوي کچېرې د مرګ څخه یو کال مخکې د مرګ څخه یوه میاشت مخکې د مرګ څخه یوه هفته مخکې د مرګ څخه یوه ورځ مخکې د مرګ څخه یو غړی مخکې او د مرګ په حالت کې وي یعنی د روح دغه کومې ته غاړې ته رارسېدلی په دغه وخت کې کچېرې دی په ژبه به سره نسي وایي په زړه کې دی پر خپلو ګناهو باندې پښیمانه سي او زه به د ده ګناهونه ور معفومه او زه به د ده باندې رحمیږم او ګناهونه به بلکې په نیکۍ باندې بدلوم محترمو هیڅ کله د الله تعالی څخه امید نه سو الله تعالی ډیر غفور او رحیم ذات دی هر کله چې د الله تعالی و طرف ته رجوع وکړه الله تعالی به ستا ګناهونه در معافوي الله تعالی به بخشش درته کوي ځکه بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي التائب من الذنب کما لا ذنب له کم څوک چې پر ګناهو باندې پښیمانه سلو الله تعالی ته تائب سلو هغه داسې دی لکه هغه چې ګناهونه نه کړي بلکې لکه کښنی مؤمن چې د مور پیدا سي الله تعالی د ګناهو سره داسې